See the surgery start. اچھا نو نن به چې کومه مونږ خبره کوو کنه هغه د څه ده هغه د ریکټسیا سره ریلیټډ ټیک ده اوس ریکټسیا مونږ سره څه شیز دی او آیا د دې چې دی نو امپورټنس دی نو همدغه خبره به ډسکس کوو ټیک ده دې نه مخکې مونږ الریډي مایکرو ارګانیزمز ډسکس کړي چې آیا مایکرو ارګانیزم څه ته ویل کیږي او بیا په هغې کې بکټیریاز چې دی نو څه ته ویل کیږي بیا هغې سره سره چې دی نو مونږ دا هم ډسکس کړل چې آیا what is the structure of bacteria آیا مونږ سره د بکټیریا structure څنګه دی ټیک ده نو دا already مونږ په لاست ټاپک کې ډسکس کړی دی خیر دلته به ولله چې دی نو څه ناڅه ټچ ورکو اوس که دې ځای کې مونږ وګورو نو دی وی د ریکټسیا are small obligate intracellular bacteria transmitted by insect vectors څه مطلب شو وی دا small obligate دی obligate intracellular bacteria دی مطلب دا چې intracellular دی یو مونږ سره مونږ وایو که نه هغه ته مونږ په لاست ټاپک کې دا خبره ډسکس کړې وه چې آیا مونږ سره چې دی نو یو ته مونږ پروکریاټس یوکریاټس وایو ټیک ده پروکریاټس ته وایي چې په هغې کې ټرو نیوکلیس نه وي بله خبره په دې کې دا دی چې مونږ سره د سنګل سیل نه جوړ شوي وي ټیک ده نو ریکټسیا ما سره څه شیز دی یو خو دا سمال اوبلیګیټ انټراسیلولر بکټیریا ده بله خبره په دې کې دا ده که نه چې دا ټرانسمیټ کیږي مطلب دا چې مثال په طور یو کس دی ټیک ده او دا بکټیریا د هغه یو کس نه بل کس ته که ټرانسفر کیږي یا مثال په طور یو ایریا ده او په دې ایریا کې تا سره ریکټسیا بکټیریا چې دی نو پریزنټ ده نو که دا ریکټسیا بکټیریا د دې ځای نه د انسان ته یا د دې انسان نه د بل کس ته اوړي یا د دې ځای نه دې انسان ته ډایرکټ راوړي نو دا به د چا په ذریعه راوړي دا به د انسیکټ په ذریعه راوړي مطلب د حشراتو په ذریعه باندې دا بکټیریا دا یو ځای نه ټرانسمیټ کیږي بل ځای ته ټیک ده اوس په حشراتو کې چې دی نو هر یو شیز راتلی چې په حشراتو کې ستا د ماسکیټوز شو هاوس فلای شو دا مشان وغیره د هر څه چې دی نو په څه کې راځي په انسیکټس وغیره کې چې دی نو راځي ټیک ده که نه نو دی همدغه خبره کوي چې آیا مطلب دا څونه چې حشرات وغیره دي نو د دې په ذریعه چې کومه بکټیریا ټرانسفر کیږي هغې ته څه ویلې کیږي ریکټسیا ویلې کیږي ښه بله خبره دې ده کې څه ده we they cause types fever and group similar diseases مطلب سو چې کله دا بکټیریا اوس په لږ شان د مونږ ګوره ډیزیزز اړخ ته راځو دې دا وایي که نه وایي چې کله تا سره ریکټسیا کاز شي ټیک ده یو ریکټسیا دا مثال په طور یو ګنده ایریا ده او د دې ایریا نه تا سره چې دی نو دا را ټرانسفر شو دې کس ته ټیک ده دا بکټیریا دې ځای ته راورسېده چې کله دا بکټیریا دې ځای ته راورسېده نو آیا دې په دې کې چې دی نو څه کاز کولی شي نو یاد ساته دې په دې کې فیور کاز کوي فیور مطلب څه چې تبه به پکې کاز کیږي او ګروپ اف سیمیلر ډیزیزز ګروپ اف سیمیلر ډیزیز مطلب دا چې د هغې ساین اینډ سیمټمز یو شان دي لکه که مونږ ملیریا ته وګورو ټایفاید ته وګورو نو په ملیریا او په ټایفاید دواړو کې چې دی نو تبه وي فیور وي نو دی همغه وایي چې د یو ګروپ په شان دی مطلب دا چې سیمیلر ډیزیزز دی کاز کوي بله خبره دی وی they will not multiply on laboratory media مطلب سو چې کوم لیب وغیره دی نو په هغې کې د دې گروث چې دی نو نه کیږي ملټیپلیکیشن نه کیږي څه مطلب شو کله چې تاسو وګورئ نو مونږ چې کله ټیسټ وغیره کوو نو مونږ څه وکړو مونږ د هغه نه چې دی نو د یو کس نه څه واخلو سامپل واخلو ټیک ده چې کله زه د هغه نه سامپل واخلم نو هغه سامپل کې زه څه ګورم زه د بکټیریا ګروث ګورم چې آیا دا بکټیریا ما سره ګروث کوي نو که ګروث کوي نو او یاره په دې سامپل کې دا بکټیریا پرزنټ ده او که نه کوي نو مطلب دا چې نشته یا که پکې وي نو هم زه داسې وګورم چې او یاره په دې کې شته نو دې دا وی ریکټسیا چې کومه ده دا ما سره په لیبارټري میډیا باندې ګروث نه کوي ښه but can be grow in the yolk sac of the developing chick embryo and will infect animals such as the mouse and guinea pig ها اوس دې ځای کې څه خبره وکړه وی دی وی چې دې تا سره په لیبارټري میډیا باندې خو ګروث نه کوي نو دې به په کوم ځای باندې ګروث کوي که مثال په طور زه د ګروث ګورم زه د ملټیپلیکیشن ګورم نو هغه په کوم ځای باندې ګورم دې دا وی اټ کین بی ګرو ان د یاک سیک څه ته ویل کېږي یاک سیک مطلب دا چې کوم هغه سیک وغیره وي د چا د چیک امبریو چې کوم د چیک امبریو ده که نه د هغې چې کوم سیک دی د هغې یاک سیک باندې دې چې دی نو څه کوي ګروث ٹھیک ده اخر لاس کې بخیر د دې ټول ارسه چې کوم پکچرز وغیره دي اب تاسو ته چې دین او خیم په دې کې صرف په دې کانسپټ باندې ځان پوهیږي چې دې کم زینو کې گروث کولی نو ګوره دا چیک وغیره چیک پیژنې کنه چیک مونږ وایو دا چې کوم دا هینز وغیره شي دا مرغي وغیره او د دې چې کوم واړه بچي وي ټیک نه دا غي امبریوز باندې چې دینو دې څه کې دي شي گروث کولی شي هغه انفیکټ کولی شي او بیا دې څه وي
and will infect animals such as mouse and guinea and pigs. دا animals دي تاسو سره څه کولی شي، دا animals د بیا زه چې دی نو ښیم چې آیا دا کم animal تاسو خو به تاسو پیژنئ چې ماوس شو، پیګ شو، خنزیر وغیره شو، ماوس دا مږې وغیره دی چې دی نو څه کولی شي، دی دا انفیکټ کولی شي. ټیک ده. نو که اوس مثال په توګه تاسو نه څوک تپوس وکړي چې آیا ریکټسیا چې دی نو په کم ځایونو کې ګروت کوي، نو لومبۍ خبره خو به ورته دا وکړي چې یاره دا یوک سیک باندې، د چا یوک سیک باندې چې کومه چیک ایمبریو ده د هغې په یوک سیک باندې. دویمه خبره دا چې دی کم انیمل انفیکټ کولی شي، دی انیمل انفیکټ کولی شي ماوس، وینیا اینډ پیګ چې دی نو دی تا سره انفیکټ کولی شي. ښه بیا څه وایي؟ وی they contain both DNA and RNA. ګوره څه خبره دی که نه چې څه بکټیریا داسې چې په هغې کې صرف DNA وي، څه کې چې دی نو RNA وي صرف. صحیح ده. نو دې کې دا خبره کوي چې وی په بکټیریاز کې به تا سره چې دی نو دا ریکټسیا چې کومه ده نو په دې کې DNA هم پرزنټ ده او RNA هم پرزنټ. نو ګوره دا پوینټس دي. لومبۍ خبره مونږ څه وکړه؟ سمال اوبلیګیټ انټراسیلولر بکټیریا ده. دویمه خبره مونږ څه وکړه؟ چې دا ټرانسفر کېږي دا انسیکټ ویکټر په ذریعه. درېیمه خبره مونږ څه وکړه چې دی به فیور کاز کوي. څلورمه خبره مونږ څه وکړه چې دی په لیبارټري میډیا باندې ګروت نه کوي، ملټیپلای کېږي نه. پنځمه خبره مونږ څه وکړه چې دی په کم ځای باندې ګروت کوي. شپږمه خبره مونږ څه وکړه چې آیا په دې کې به DNA او RNA دواړه پرزنټ وي که یو به پکې پرزنټ وي؟ نو په دې کې به دواړه DNA او RNA پرزنټ وي. ښه اوس دې ځای کې خبره راغله چې دی ملټیپلای بای د باینري فیژن. ټیک ده. اوس باینري فیژن څه ته ویل کېږي؟ لاست ټاپک کې شته، اوس درته ښیم. So they multiply by the binary fission, possess a certain amount of independent metabolic activity, contain muramic acid in their cell wall and susceptible to chemotherapeutic agents such as chloramphenicol and tetracycline. Padem poyum da long discussion. For awal razu sata awal barashu de binary fission ta. No ka tasu ya chi gora mung pa binary fission ki da khabara discuss kare wa kana. Che mung binary fission se ta wayu. Binary fission mung de ta wayu kana. Che the splitting of single bacterium into two bacteria is called binary fission. مونږ څه وایي چې د ریکټسیا به تا سره ډیولپ چې کوم ملټیپلیکیشن کېږي به څنګه وي چې مثال په طور دا یو بکټیریا ده که نه، نو اټ ویل بي سپلټ. سپلټ پسې څه ته؟ دوه بکټیریاز ته، نمبر 1 بکټیریا، نمبر 2 بکټیریا. دې پروسس ته مونږ څه وایو؟ دې پروسس ته مونږ وایو باینري فیژن. اوس دې کې موږ بیا دا خبره هم کړې وه چې باینري فیژن څنګه کېږي. نو باینري فیژن تا سره چې دی نو په هغې کې چې کوم DNA ریپلیکیټس، DNA به پکې ریپلیکیټ شي. ټیک ده. او بیا به هغه چې دی نو څه سره اټیچ شي؟ وین اټ اټیچ ټو د سیل ممبرین. ټیک ده. لکه DNA به ریپلیکیشن سټارټ شي او هغه به ورو اټیچ کېږي د څه سره؟ د سیل ممبرین سره. د سیل دن elongates. دا سیل به چې دی نو elongate کېږي. لکه دا موږ الریډي خبره دا ډسکس کړې وه چې مثال په طور سیل دی نو د دې د سیل ممبرین سره چې کله دا داسې اټیچ کېږي که نه، نو دا سیل به داسې elongate کېږي، داسې اوږدېږي به. ټیک ده. او ورو ورو به دې کې چې دی نو پولینګ سټارټ شي. پولینګ به سټارټ شي لکه دې دا وایي د کروموسوم پولډ. ټیک ده. نو پولینګ به د دې کېږي او هغې پولینګ د وجې به تا سره چې دی نو څه راځي؟ دا بکټیریا به خپلو کې چې دی نو سپلټ کېږي. چې کله دا بکټیریا تا سره خپلو کې سپلټ شوه، مثال په طور دا بکټیریا ده، ټیک ده، دې کې چې دی نو سپلټینګ سټارټ شو. نو چې کله دا سپلټ کېږي که نه، نو دا به بالکل دوه ته ډیوایډ شي. مطلب یو بکټیریا به دا شي، یو بکټیریا به دا شو. نو دا چې کله ډیوایډ کوو نو دا به دا داسې ډیوایډ 1 او 2. دې پروسس ته څه ویل کېږي؟ دې پروسس ته ویل کېږي باینري فیژن. صحیح ده. ښه اوس راځو څه ته؟ اوس لاندې واپس خپل ټاپک ته چې دی نو راځو. ښه دې څه وایي؟ لومبۍ خبره خو دې دا وکړه که نه چې دی وی دی ملټیپلای بای د باینري فیژن. نو باینري فیژن خو به تاسو ته اوس کلیر شوي. بل په دې کې دی دا خبره کوي که نه، we possess a certain amount of independent metabolic activity. metabolic activity دی وی په دې کې دننه چې کوم دا سیل دی که نه، په دې کې دننه څه نه څه خپله میټابولیک اکټیویټي کېږي، میټابولیزم پکې روان وي. نو ګوره چې په دې کې میټابولیزم روان دی که نه، نو د هغې فایده څه ده؟ د هغې فایده دا ده چې دا میټابولیزم کې تا سره څه دي؟ میورمیک اسید. دا یو اسید ټایپ دی، میورمیک اسید. ټیک ده. میورمیک اسید به تا سره څه کار کوي؟ دا به تا سره پرزنټ وي د ده په دې سیل وال کې. د بکټیریا په سیل وال کې به تا سره میورمیک اسید پرزنټ وي. د هغې د وجې دغه میټابولیک اکټیویټي روانه ده. خو دې ځای کې څه خبره ده؟ دا مین خبره څه ده
چې and are susceptible to chemotherapeutic agents such as chloramphenicol and the tetracycline. مطلب دا چې په دې کې دا میورمیک اسید پریزنټ دی، نو دغه میورمیک اسید د وجې چې کله موږ دله لکه مثال په طور یو بکټیریا ده دا موږ په دوايي باندې ختمو، نو په دې سیل وال کې تاسو سره څه پریزنټ دي؟ میورمیک اسید پریزنټ دی. نو چې میورمیک اسید پریزنټ دی نو د دې لپاره موږ بیا څه ورکو؟ د لپاره ډرګ ورکو، تاسو په فارماکولوژي کې ویلي کلورامپینیکال ولا ورکو او ټیټراسایکلین. نو مطلب دا څه دی چې we can treat the rickettsia disease with the help of chloramphenicol and tetracycline. Why? Because the muramic acid are present in their cell wall. دا په cell wall کې تاسو څه پریزنټ دی؟ میورمیک اسید پریزنټ دی او هغه susceptible دي څه ته؟ ټیټراسایکلین ته او کلورم پینیکال. کلیر شو؟ نو دا خبره ځان سره یاد وساتئ. اوس که تاسو نه څوک تاسو کې چې آیا د ریکټسیا کیریکټریسټکس راته وایي، نو ګوره لومبۍ خبره خو به ته دا وکړې که نه چې ریکټسیا از ان بکټیریا that is a small obligate intracellular bacteria and can be transmitted by the insect vectors. vector څه ته ویل کیږي؟ vector هغه شیز ته ویل کیږي چې هغه بکټیریا د یو ځای نه ټرانسفر کوي چېرته؟ بل ځای ته، دې ته وایي vector. ها بیا دا نه دا تپوس کوي چې مثال په طور ریکټسیا څه کاز کوي، نو ته به ورته ووایې چې یاره دې ټایپس آف فیور کاز کوي، مختلف ټایپس آف تبې راولي او سیملر ګروپ ډیزیزز راولي. نو که بیا موږ وګورو نو په دې کې تا سره چې دی نو لاندې ډیزیز شته چې هغه بیا موږ ډسکس کوو، صحیح ده. بیا ته به ورته ووایې چې یاره دا موږ سره په لیبارټري میډیا باندې نه کېږي، خو د دې د گروث چې کوم ایریاز دي دې چې کوم انفیکشن راولي په کم کم ځایونو کې راولي. مین په دې کې خبره د دې ځای نه سټارټ شي چې دی کنټین بوث RNA and DNA and it will be divided by the binary fission. چې دا راته پته لګي ځکه چې binary fission تپوس کېږي چې ریکټسیا چې دی نو دا تا سره په کم پروسس باندې چې دی نو د دې ملټیپلیکیشن کېږي. ښه بلکې تاسو نه تپوس وکړي چې آیا کلورامپینیکال او ټیټراسایکلین ته دی ولې چې دی نو سسپټیبل دی؟ نو بیکاز آف میورمیک اسید. په دې کې یو اسید پریزنټ دی او دا اسید په کوم ځای کې پریزنټ دی؟ په سیل وال کې پریزنټ دی. نو د دغه سیل وال د میورمیک اسید د وجې د باندې چې دی نو دا ټیټراسایکلین او کلورامپینیکال دی ورته څه دی؟ دی ورته سسپټیبل دی. ښه اوس راځو څه ته؟ اوس به لږ راشو د مایکروسکوپیک سټرکچر ته. نو دې څه وایي؟ they are visible by the light microscope as minute cocobacilli inside infected cell. اوس دې کې یو خبره راغله، دی وایي که نه چې دا چې دی نو دا ما سره ویزیبل دی په څه باندې؟ دی ما سره ویزیبل دی په لایټ مایکروسکوپ باندې. نو چې کله یو شیز په لایټ مایکروسکوپ باندې ویزیبل وي که نه نو مطلب دا چې د ده سایز څه دی؟ هغه لارج دی. دومره لارج نه چې ما ته په نکې ډای ښکاره شي، خو بیا هم دومره لارج دی چې یو په کمزوري مایکروسکوپ باندې چې دی نو ما ته ښکاره کیدی شي. ټیک ده. نو دې څه وایي؟ they are visible by the light microscope as minute cocobacilli. چې ما د سکرینینګ سټاپ دی. ښه یو منټ، سکرین درته اوس شیر نه دی؟ No sir, Sirji has started screen sharing دی په دغه تاویږي. دا بیا د انټرنیټ مسله. اوس دا شیر دی؟ نو مونږ خبره د څه کوله؟ they are visible by the light microscope. چې دی دا خبره کوي چې آیا دا سره چې دی نو دا ویزیبل دی په لایټ مایکروسکوپ باندې. اوس ګوره دې کې که مونږ کمپیریزن وکړو که نه نو یو مایکروسکوپ تا سره کم یو دی الکترون مایکروسکوپ. اوس الکترون مایکروسکوپ د څه دپاره استعمالیږي؟ هغه سټرکچر دپاره چې هغه ډېر زیات سمال دی او هغه په لایټ مایکروسکوپ باندې په نظر نه راځي، نو د هغې دپاره مونږ الکترون استعمال کوو. خو په دې ځای کې مونږ خبره وکړو که نه نو دې څه خبره کوي چې they are visible by the light microscope. نه دې مطلب څه شو چې آیا تا سره چې دی نو دا واړه دي خو بیا هم په لایټ مایکروسکوپ باندې ښکاري، لکه دا نه واړه هم نه دي. ټیک ده. ښه as a minute cocobacilli. cocobacilli څه مطلب دی چې د دې دا شیپ چې دی نو یو خو مونږ دا مونږ ویلو که نه یو شیپ دی کوکای، یو دی بیسیلای. ټیک ده. د بیسیلای څه مطلب دی؟ د بیسیلای مطلب تا سره دا دی، یو منټ، یو سټرکچر مونږ سره کم یو
کوکای دویم چې دی نو تا سره بیسیلای سټرکچر دی کوکای سټرکچر چې کوم هغه مونږ سره راوند شیپ بیسیلای سټرکچر چې کوم مونږ سره یې نه راډ شیپ مطلب دا چې کوکای چې کوم سټرکچر دی ابا داسې بیکټیریا وي او چې بیسیلای کوم سټرکچر وي نه ابا داسې راډ شیپ کې چې دی نو بیکټیریا وي ټیک ده نو دې څه وي وی ریکټسیا چې کومه ده کنه نو دا مونږ سره څه ده دا مونږ سره ماینیوټ ده وړه ده خو کوکو بیسیلای ده کوکو بیسیلای څه مطلب دی چې دا به نه تا سره چې دی نو راډ شیپ کې وي نه به راوند شیپ کې وي مطلب دا به د دې مکس وي د راډ او د کم یو د راډ او د راوند شیپ په تا سره مکسچر وي نو دې څه وایي اوس دې جملې ته غوږ شئ وي they are visible by the light microscope as minute cocobacilli inside infected cell اوس inside infected cell څه مطلب شو اومقه د سامپل خبرې ته به اوس راشو مثال په طور یو کس دی person A چې دی نو یو کس دی او د ده نه ما چې دی نو مثال په طور د ده نه ما سامپل واغېشته ټیک ده او د ده سامپل ما وکتو مثال په طور ما دنه بلډ واغېشته هر څه چې مې دنه واغېشتل یو سل دنه ما واغېشته نو د ده په سل کې چې کله زه په لایټ مایکروسکوپ باندې وګورم که نه نو ما ته به پکې څه ښکاري ما ته به پکې کوکو بیسیلای سټرکچر کې بیکټیریا ښکاري ځکه چې کله یو شیز دی انفیکټ نو هغه انفیکټډ سیل به زه راخلم او په لیبارټري کې بیا په لایټ مایکروسکوپ باندې چک کوم نو ما ته بیا دا کوکو بیسیلای ښکاري ټیک ده که نه نو دې دغه خبره کوي دا د لیب پوینټ آف ویو سره خبره ده اوس د دې سایز څومره دی وي they are usually about 0.5 micrometer long and 0.3 micrometer wide long څومره دی wide څومره دی نو دا د دې سایز شو خو اوس دې ځای کې څه خبره کوي they are gram negative bacteria but stand very poorly and are best demonstrated by Gemsa, Mechevlo and Castinidia stain اوس دې ځای کې خبره سره رااله خبره رااله د دې د سټینینګ مطلب څه دی وي دا تا سره چې دی نو ګرام نیګیټیو یو ګوره مونږ ویلو په لاست ټاپک کې یو ته ویل کېږي ګرام پازیټیو بیکټیریا یو ته ویل کېږي ګرام نیګیټیو بیکټیریا پازیټیو دې ته وایي چې هغې له ته یو سټین ورکړي یو کلر ورکړي او هغه تاله کلر هغې نه څه کلر هغې شي ګرام نیګیټیو دې ته وایي چې هغه تاله سټینینګ باندې کلر نه درکوي ټیک ده که نه سټینینګ مونږ دې ته وایو چې ته یو شیز ته یو کلر ایډ کړي صحیح ده نو دې همدغه خبره کوي چې دی آر ګرام نیګیټیو بیکټیریا خو که د دې څه سټینینګ کیم که نه نو هغه ډېر زیات پور وي او دا بیا ډیمونسټریټ کېږي په یو څو سټینز باندې دا اصل کې سټینز څه ته ویل کېږي سټینز یو څو پروسس دي او په هغې کې بیا کلرز استعمالېږي نو هغه کلرز کم دي په هغې کې جیمسا دی میچیولو دی او کسټینیډا چې دی نو دا درې سټین تا سره استعمالېږي د څه دپاره دا ګرام پازیټیو بیکټیریا لپاره ټیک ده چې هغې ته مونږ څه وایو ریکټسیا وایو خو خیر دا د لیب سره ریلیټډ خبرې دي دا د لیب امپورټنس خبرې دي چې آیا تا سره چې دی نو یو بیکټیریا ده نو د هغې دپاره ته کم یو سټین استعمالولی شي ټیک ده که نه ښه اوس راځو د دې سپیشیز ته اوس ریکټسیا چې دی نو په هغې کې بیا ځان له ټایپس دي اوس کم ټایپس دي پکې نو ریکټسیا پروویزیټي cause of classical and epidemic types کم چې کم تا سره classical یا epidemic diseases دي که نه نو هغه د چا د وجې کاز کېږي د پرووازیټي د وجې تا سره کاز کېږي اوس به بیا راشو څه ته ریکټسیا ټایفي cause of murine typhus دا چې کم ډیزیز مونږ دلته وایو که نه دا راته زه چې دی نو بیا ښیم چې آیا دا کم ډیزیز دي ټیک ده ښه بیا ما سره څه دي ریکټسیا and related species مطلب دا چې ریکټسیا او د هغې related species نو cause of rocky mounted spotted fever دا ټول ډیزیزز اوس دی کاز کوي ټیک ده او بیا تا سره څه راځي ریکټسیا سوټزګومنشي دا تا سره څه کاز کوي caused by scrub typhus صحیح ده نو اوس ګوره دا یو ډیزیز ته چې دی نو مونږ راځو چې آیا دا کم ډیزیزز دي تاسو ته دا شو کوم په اخره کې دا ټول ډیزیزز ښیم چې آیا دا سپیشیز چې دی نو دا تا سره کم ډیزیزز کاز کوي او دا څنګه وي آیا د دې شکل څنګه وي دا څه چل په دې ډیزیزز کې چې دی نو وشي ښه اوس لاندې راځو د دې څه ته پریونشن ته به د دې راشو چې آیا پریونشن اینډ کنټرول آف ریکټسیا به مونږ څنګه کوو نو آیا د دې پروسیسز څه دي لومبۍ خبره خو دا چې ملک پاسچرایزیشن که مثال په طور یو انیمل دی او هغه د هغې نه چې دی نو انفیکټ شو مثال په طور نو چې انفیکټ شو نو خامخا چې کوم ملک وغیره مونږ د غواګانو د میخو نه اخلو
نو د هغې پاسچرایزیشن کولی، د هغې ګرمایش چې د هغې نه دا بکټیریاز وغیره چې دي نو څه شي، ختم شي. لومبۍ خبره. دویمه خبره دا چې کیمو پروپایلکسس. کیمو پروپایلکسس دې ته وایي چې دا د کیمیکل په ذریعه باندې چې دی نو ته د هغې څه کې ختمول کې. ټیک ده، یو خو دغه خبره. درېیمه خبره په دې کې دا د امیونو پروپایلکسس چې ته د امیون سیستم، ستا امیون سیستم دونه مضبوط وي ته چې دی نو ځان ته د څه لګولي وي، ویکسینیشنز لګولي وي چې تا ته که مثال په طور دا بکټیریا باډي ته راانټر هم شي نو ستا په باډي کې څه وي، ستا په باډي کې آلریډي چې دی نو څه پریزنټ وي، امیون سیستم ستا مضبوط وي، ستا ویکسین وغیره چې دی نو انټي باډیز هر څه پریزنټ وي. نو ګوره دا ټول پروسیسز مونږ استعمالو په هغه کې ملک پاسچرایزیشن، کیمو پروپایلکسس، امیونو پروپایلکسس. بیا سره راځي انسیکټیسایډز. انسیکټیسایډز مطلب دا کنه چې ته داسې دوایانې وغیره استعمال کړي چې په هغې سره دا انسیکټس وغیره چې دی نو ختم شي. ټیک ده، نو د هغې دپاره انسیکټیسایډز دپاره به تاسو لیدلي دا سپریز وغیره راځي، دا ټول هر څه چې دی نو استعمالي. روډنټیسایډ څه ته ویلې کېږي تاسو لیدلي. ګوره انسیکټس کې چې دی نو دا کټمل وغیره دا هر یو شیز په دې کې چې دی نو دا واړه حشرات په دې کې راځي. نو د دې ختمول په دې باندې سپری کول، د دې چې دی نو هغه خپل دوی راځي هغه پې کول چې ګوره تا سره ویکټر ختم شو که نه، نو که بکټیریا پریزنټ هم ده نو دا به ستا باډي ته نه را انټر کېږي. څه مطلب شو د دې خبرې؟ مطلب د دې خبرې دا دی که نه چې که مثال په طور تا سره انسیکټ نشته، ټیک ده، ځکه چې دا بکټیریا خو تا سره د انسیکټ په ذریعه باندې راوړي که نه، نو چې د انسیکټ په ذریعه باندې راوړي او ته ورته انسیکټ ختم کړي نو دا بکټیریا به تا سره راوړي نه. ټیک ده، نو دغه انسیکټیسایډز او روډنټیسایډز مونږ داسې کوو. بله څه خبره کوي، heavy clothing, long sleeve shirt and long pants. مطلب شو چې لکه ته داسې پینټس وغیره یا داسې سلیف شرټس وغیره یا مونږ خو دلته کمیز شلوار چې دی نو استعمالو، نو د هغې دپاره چې دی نو ته داسې هیوي کلاټینګ وکړه چې هغه ستا باډي په هغې کې پروټیکټډ وي، په هغې کې بچ وي، په هغې کې پټه وي. چې په هغې کې پټه وي نو دا انسیکټس وغیره او دا چې دی نو دا تا خوړی نه شي، دا تا ته چې دی نو دومره زر راتلی نه شي. ټیک ده. او بله څه خبره چې ټریټینګ سکن ود انسیکټ ریپلنټ، مطلب څه چې کم ډیزیز وغیره یا تا ته ولګېدو، ټیک ده، نو بیا به ته د هغې علاج کوې، ځکه چې هغه آلریډي ستا سکن چې دی نو هغه ډیمیج کوي که نه. نو چې کله ستا سکن ډیمیج کېږي نو د هغې دپاره بیا ته څه کوې، د هغې دپاره به ته علاج کوې، د هغې علاج نه علاوه بیا چې دی نو څه پریونشن نه کېږي. پریونشن مونږ دې ته وایو چې لا ډیزیز نه دی راغلی خو ما ته خطره ده، نو د هغې خطرې نه بچ کېدو دپاره زه څه چل وکړم، دغه ډیزیز چې دی نو ځان ساتم. خو چې یو پرې ډیزیز ولګېدو بیا به کې چې دی نو خطره نی، بیا به څه لګېدلی بیا به علاج کې. ښه، اوس راځو څه ته، اوس راځو لږ شانتې د ډیزیزز ته چې آیا دا کم ډیزیزز دي او دا مونږ سره چې دی نو څنګه مسله کاز کولی شي. صحیح ده. نو لومبۍ به زه تاسو سره چې دی نو سکرین شیر کوم، یو منټ. اوس که دې ځای کې وګورئ که نه، نو دا مونږ سره څه دي، دا ریکټزیا پروفیزیکي دي. اوس ګوره دې ډیزیزز ته وګوره، مثال په طور دا اوس وګوره، دا تاسو ته ښکاري دا یو، نو دا ما سره څه شي دی، یو انسیکټ دی، اپیډیمیک ټایپس چې مونږ څه ته وایي که نه. اپیډیمیک ټایپس که تاسو ته یاد شي مونږ په هغې کې ډسکس کړو چې آیا اپیډیمیک ټایپس چې دی نو دی تا سره څه کولی شي، کاز کولی شي. ریکټسیا پروفیزیټي تا سره څه کاز کولی شي، اپیډیمیک ټایپس کاز کولی شي. نو ګوره اپیډیمیک ټایپس دا تاسو ګوره انسیکټ دی، د انسیکټ چې دی نو دا تا سره په دې کې تا سره ریکټزیا پریزنټ ده، هغه ریکټزیا راځي او تا سره څه انفیکټ کوي، ستا سکن انفیکټ کوي. ټیک ده. اوس ګوره د دې شیپس ته وګوره، نو دا تا سره چې دی نو دا تا سره سره راځي، دا د چې دی نو شیپس دي. ښه، اوس اپیډیمیک ټایپس ته که مونږ راشو که نه، چې آیا اپیډیمیک ټایپس تا سره چې دی نو لکه دا مطلب څنګه ډیزیز دی، دې څه کولی شي، آیا تا سره چې دی نو دې تا ته څه نقصانات را رسولی شي. نو اوس هغې ته ځو. اوس یو منټ چې لږ شانتې دا اوپن شي، انټرنیټ لږه مسله ده.
خازه خیر اوس دا نه اوپن کیږي دا یو به چې دی نو ګورو اوس لکه دې ځای کې وګوره که نه نو سمټمز به تا سره څه څه ښکاره کیږي ګوره لکه انکیوبیشن پیریډ او دا خبرې خو خیر بعد کې دي چې آیا څونه ټایم کې دی راښکاره کیږي مین زموږ څه چیز دی سمټمز سویر هیډیک به وي تا ته چیلز به وي یخني به دې کیږي جنرالایز ملیجیا وجود به دې ډېر زیات خوږیږي های فیور کیدی شي وومیټینګ به یې درته میوکولر ریش به میوکولر ریش مطلب دا چې ستا د باډي وغیره باندې به چې دی نو د خارښ وغیره لګي ټیک ده او لیک کانشسنس Hello. ښه دې ځای کې ګوره مونږ خبره وکړو که نه نو خبره د څه ده مین خبره د دې دا ده چې ګوره میورین ټایپس د څه د وجې کاز کیږي نو میورین ټایپس د دې د وجې کاز کیږي چې آیا دا تا سره یو ریکټسیا ده او د هغه ریکټسیا د وجې چې دی نو تا سره یو دا سکین ریشز کاز کیږي ټیک ده نو دا سکین ریشز تا سره د څه د وجې کاز شو د سکین ریشز چې دی نو د دې د وجې چې تا سره د کوم ریکټسیا ټایفي ده نو هغه راغله او ستا باډي یې چې دی نو انفیکټ ٹھیک ده نو په هغې کې بیا تا سره څه کیدی شي ګریجوال آنسیټ فیور هیډیک ملیجیا دا ټول ډیزیز ریش وغیره دا ټول راتلی شي ٹھیک ده نو دا ټولې مسلې د دې د وجې راځي د ریکټسیا د وجې ښه نو مونږ دې ځای کې څه خبره وکړه اپیډیمیک ټایپس خبره هم وکړه بیا د میورین ټایپس خبره هم وکړه ټیک ده اوس په دې کې صرف او صرف څه پاتې شو سکرب ټایپس نو سکرب ټایپس څه ته ویلې کېږي دا راته اوس ښایي سکرب types اچھا اصل کې مسله د انټرنیټ ته خیر دا به زه چې دی نو د بیا کلیر کوم چې ریکټس یا سکرب ټایپس چې دی نو په نیکسټ کلاس کې بیا